मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया, जिसने पूरी इंसानियत बचाई है। मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زم تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګرو زما بشا باندې به تاسو دا سوداګانې وینئ نو مارکیټ ته نه یم راغلی بلکې هغه کور ته راغلی یم د نن شپږ میاشتې وړاندې ما یو پروګرام کړی د ما سره زموږ هغه بی ناست سره کومه چې مار ورله ټک ورکړی و د هغې خپه څومره خرابه شوې وه ډېر زیاتې ژوند د سختو سره و هغې له چې کومې پیسې مسافر رالېږلې وې زموږ غیرتمندو پښتنو سره ډېرې زیاتې مرستې شریکې کړې وې هغې پیسو باندې د دې علاج مو شو د هغې اپریشن پرې وشو تر اوسه پورې دې ته ټیم په ټیم پټۍ تازه کېږي کار روان دی الحمدلله ابی هم تاسو لیدې شئ ښه ښکلې ګرځي او هغه کم تکلیف چې و هغه ختم شوی دی دې نه علاوه د دوی بیا دا وینا وه د ګاونډیانو ورته لږه لږه ځمکه هم ورکړه د کور سره کم یوه کمره کچه کور چې و دیوالونه یې مات و راغورځېدل باقي پیسو باندې دوی وینا دا وه که زموږ دا کور پرې شي دا دوه کمرې کور کم کې چې زه ناست یم شاته هم دا بله کمره دا کچن یې ورسره هم شو د دوی هغه کور پرې هم شو د دوی دیوالونه د دوی چتونه هغه هر څه پرې هم شول دا به چې څونه علاج هغه هم الله تعالی هر څه وکړل دې نه علاوه زموږ سره د دوی چې کومې پیسې بقایا پاتې وې په هغې باندې زموږ ټیم دا فیصله وکړه د دوی د کور دپاره چې کم راشن و دال چینې غوړي لوبیاګان وغیره دا تاسو کتی شئ په سکرین باندې دغه مو ته راوړی دی بیا د هغې نه علاوه کم چې تاسو ته دا بنګړې ښکاري د جنرل سټور دا منیارۍ دا سامان ښکاري دا سویټ تاسو ته ښکاري دا کټونه ډک دي او په دې باندې ورته په دې کور کې دکان روان کړو ځکه چې خوا او شاوه سره کورونه دي چې دا پیسې د دوی نه بې ځایه نه شي بلکې په دې باندې ځان لا 200 روپۍ ګټي خپلو بچیان له پې حلال رزق ګټي دا بی دا لورې د ورسره 15 شپږ بچیانې دي چې دوی له پې حلال رزق ګټي او چاته محتاج نه وي دا پیسې ته بې ځایه نه شي هغه پیسو نه علاوه بیا هم زموږ سره یو کم 1,000 روپۍ چې دوی کومې بقایا دي هغه به هم د ابۍ ته حواله کوو د ابۍ نه به تپوس کوو د خپلې خور نه به تپوس کوو چې دا کومو مسافرو دوی ته پیسې رالېږلي دي دوی ته دوی په کم نظر ګوري خور اسلام علیکم وعلیکم السلام خوره کوم چې ستاسو د کور حالاتو کچو کمرې راغورځېده په تاسو باندې دا دکان درله به کې وشو کریانې سامان دی جنرل سټور دی د دې بچیانو راشن دی
کمی پیسې چې پاتې دي هغه به درله هم حواله کوو د مور اپریشن پکې هم شوی دی مسافرو د سره ډېرې زیاتې مرستې ډېرې خوشحالۍ را لېږلې وې کومو خلکو چې را لېږلي هغه هم تر کم حده به په دعاګانو کې یاد دي او یاد هم دي که هېر کړي هم دي هغه مسافرو ته به څونه دعاګانې کوي مونږ نه دي مونږ یاد مونږ چې مونځ کوو دعا کوو مونږ د هغو له دعا کوو ښه مونږ د هغو نه ډېر خوشحاله تاسو نه هغو نه هغو ته خدای داسې خوشحاله کړي لکه مونږ بچي مونږ یې خوشحال کړي یو ښه هغو باندې د الله مهربانه کړي چا مونږ سره مدد کړی الله د ورسره خپل رحم وکړي الله پاک ته ورته ښه ورځ ورکړي سمه ورځ د ورکړي الله د بچي نیک عمل یې وکړي په رزق کې د الله برکت واچوي مسافرو سره د الله مدد وکړي مسافرو باندې د الله په رحم وکړي بچي الله خوشحاله کړي ښه ملګرو تاسو کتی شئ دا ماشومانان څومره خوشحاله دي او دوی ته معاینه کړې انشاءالله د یو دیوال له بله هم الماری جوړه کړي دغه یو کاټن تاسو ته کم ښکاري دا هم ډک د سودا نه دی د کټ لاندې هم سودا پرته را چې یو الماری والا بله جوړه کړي د دوی ډېر زیات بهترین دکان دی انشاءالله او ډېر زیات فایدهمند به وي د دوی له به ډېر زیات حلال رزق ګټي 200 روپۍ چاته به اریان نه وي چاته محتاج نه وي ابۍ نه به م یو څو تپوسونه کوو ابۍ السلام علیکم وعلیکم السلام ابۍ دا راته ووایه چې خپه دي اوس څنګه ده شکر رحم خپه مخه خو لګنې ګزاره به کوي اوس خو بېخه کولاو ګرځې که نه او کوئی ګرځېدای شم خو نوره لږه خوښ کوي ښه دا به الله ښه کړي کمو مسافرو چې پیسې را لېږلې وي کور هم جوړ شو دا دکان درته وشو څونه به دې په دعا کې یادي تکلیف راکړی که نه در باندې برکات کېدی که چور ته کوشش کړی چور ته راټولې کړي چوره وړي وي چا چولي وي چاندېر ته په ټولو برکات کېدی ولې تکلیفونه وساتي خفګانونه یې وساتي برکات په واچوي برکات په کېدی روغې سټې ورکړي روغ وجود ورکړي چا متازمه کړي تاسو سره ټولو سره رحم په واکړي موږ سره چا امداد کړی دغه وروڼو ته ډېره کړه خوریا برکات باندې کم مسافر چې دی به مسافرو د ډېرې پیسې را لېږلې دي ډېرې مرستې ډېرې خوشحاله برکات کې په ټولو برکات ته چور استولی کې ټولو سره خلاص خو ته چو ګرځېدلي چور ته راټولې کړي هغو باندې خو یا ډېر برکت کوي ته چا ور کړه په غوا برکات کې دی روتې ما کې مریض دوستان وساتې خدای را فطر وکونه وس ما بچای تا خدای رحم او شکر ده خدای دې برکات کې ده ابۍ ستاسو چې کومې زموږ سره پیسې پاتې دي نو دا پیسې والا په دې به انشاءالله تعالی که څه د کور ضرورت یې صحیح هغه به پې وکړي او د ملګرو د دې نه علاوه دوی ته مونږ دا شیشه هم راوړې ده دوی وینا کړې وه د کور شیشه د دوی د کور راشن دی الحمدلله دا کور هم تاسو کتی شئ امید به تاسو ته دا کور په کیمره کې راواړئ دې نه علاوه د څومره مانیارۍ سامان دی څومره د سویټو سامان دی ابۍ هغه مسافر به دې تر کمې پورې په دعا کې یادي عمرې چې ژوندی مړه نه وم ته ما دا زبان چلېږي زه تو تاسو ته کوم بیا هغو ته څنګه دوا نه کړه ټولو ته کوم ما دوا په ټول ورګې ما په د بچای باندې خدای پاک رحم لور ته مې یو وړوکی ونیوار بعد ته چونه وخاسته الله پاک دیر کو که نه ورته الله پاک ورور کو ستړي خو ته وکړې که نه که دکان چلېدو ابۍ که نه او کال لس برګه میاشت راله نو بیا به تې زکات ورکې که دکان دې کامیاب شو په کور کې بیا به تې زکات ورکې بس برګه سرې زراولې امین یا الله اختر کو خپل ما بچای باندې سرونو راشي که نه څه خپل کور کې چیلي پسونه لرئ الله په نامې ورکوو زکات خیر ده ښه ملګرو د ابۍ ژبه لږه سخته ده خو د هغې وینا دا ده چې که الله تعالی داسې ورځ راوسته نو چیلي به ورکوو او خیرات زکات بالکل به ورکوو خو الله دې هغه ورځ راولي نو زموږ مقصد هم دا دی چې دا خلک سبا دپاره بیا چاته اریان محتاج نه وي الحمدلله زه چې اوس رادننه شوم دوه درې ماشومانان داسې وو چې سودا مودا یې اخېسته ابۍ سودا خو یې ته پرون راوړي څه سودا هم ترې خرڅه کړې ده کار کېږي خالي پپړې ده خالي ښځې د لګیا دي سامانو ترڅې مې خورئ سودا مودا څه لرې چې خرڅېږي به دلته کلی کور کلی خلک شته ډېر دي خلک شته خرڅېږي د پاپړ ماپړ هلې دا نایاب ده خوا دې خوا د څیزونه منیارۍ سامان خرڅېږي دلته ګاونډیان زیات دي لکه بس هغه مسافر دی ډېر د سختو سر دی هغه په دعا کې هېڅکله هم هېر نه کوي الله دې خوشحاله کړي هغه مسافر کم مسافر موږ له مدد کړی که نه او د الله مدد وکړي بچي الله خوشحاله کړي ښه ملګرو دا و د اوج کوټیګرام هغه کورسه مو د وړاندې تاسو پروګرام کتلی و ډېر زیات د خوشحالو پروګرام دی ولې چې د دې بچیانو سر هم په سوري شو کمره د یوې نه دوه شوه د دوی چې کوم د شیشې د پنکې ضرورت و هغه ورته هم راوړي دي هغه دې پراته دي هغه به له ملکو لګوي سره د دې چې دوی ته د مانیارۍ سامان دوی ته د سویټو سوداګانې د کور راشن څومره ضروریات چې و د هغې نه علاوه چې کومې دوی نغدي پیسې وي هغه هم د ابۍ ته هم حواله کړې په دې کې 2,500 روپۍ مونږ هغې بل ملګري ته حواله کړې چې په دې باندې ورته بله الماری دې زګیله جوړه کړې دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو ابۍ ډېره زیاته خوشحاله ده دا نوسي هم ډېر زیات خوشحاله دي ژوند یې ډېر د خوشحالو سره دی څنګه ابۍ داسې خوشحاله یم که زه چې حج ته روغلم ابۍ وایي لکه داسې خوشحاله یم لکه سړی چې حج ته راغلی ابۍ دعا کوه چې الله دې تا هم حج له بوځي او ما دې هم الله بوځي ښه او دا خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو او ستاسو ژوند ډېر زیات قیمتي دی ځکه
چې ستاسو د ژوند سره سره ستاسو د بچیانو سره ستاسو د کور سره سره تاسو داسې خلکو له رڼاګانې ورکوئ نو الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ډېرې زیاتې رڼاګانې او اوی دقه یو خبره کوي چې الله دې په تاسو ټولو مسافرو په وطن دننه خلکو باندې ډېر برکت کړي نو هیڅ پته نه لګي چې د چا دعا قبلېږي دعا ډېر زیات قیمتي څیز دی الله تعالی دې زموږ او ستاسو ورځ د آخرت دا عملونه د نجات ذریعه وګرځوي دا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ دې جملې له دا زور ځکه ورکومه چې ستاسو د ژوند سره سره د داسې خلکو زندګۍ تړلې شوي دي د اخلاص نه د خلکو ډېر امیدونه او د اخلاص امید تاسو یې نو په دې امید باندې کار کوئ چې موږ د اخلاص خادمان یو موږ د هغې بچیانو د هغې کونډو خویندو خادمان یو د کومو چې په دنیا کې هیڅ د سر سوری نشته په سر یې چت نشته انشاءالله د اخلاص ته آواز به ټولې دنیا ته رسو ټولې نړۍ ته به یې رسو او د انسانیت ته خدمت ته سلسله به په دې خپل ځای کې محدود نه بلکې دا به د KPK ټول ګوټ نه بهر بیا په ټول پاکستان کې او ټولې دنیا ته به په شریکه د آواز رسو الله تعالی مو ډېرې زیاتې خوشحالۍ نصیب کا څنګه خوشحالۍ چې تاسو دې خلکو له ورکوئ الله دې د لا یو په سل درکړي زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی د کیمرمین عبید جان سره الیاس سهارا لور کې اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ